بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ضرور به تاسو ډیره زیاته شکریا چې تاسو اوراله دا پروګرام مو کته خپل تاسو دغه نگرانی وکړه. مونږه دا پاسون پبلک سکول د شپږم کال چې دا پرانسته دي او دا د 8 پورې سکول بیا د علاقې خلکو دا ډیماند کاوه چې را کټلن کې مونږ ته اوست دي سرمایه د وجې تکلیف دي او تاسو چې کوم له پرانسته او کې ځکه چې مونږه 8 15 کال چې تیر شو ډیر خولي تیر شو ان شاء الله العزیز سکر به مونږه دغه کو ابتدا کو د 9th او د 8 سټوډنټان چې موږ سره دي دا مونږه 9th کې د اډمیشن دا شانتي موږ سره کوم نور مشومان نازي هغه به موږ چې کوم د دې کې اډمیټ کو او د سکول تاسو وخت په راځي تاسو ته پته را په خپل شي د موږ اکټیویټي دار چې نه پټ نه دي په سوشل میډیا چلیږي او مونږه کوشش کړې دي چې مونږه معیاري تعلیم ورو ته په انتهایی مناسب فیس باندې ورکو او دا هغه دا علاقه چې کوم دی دا غواړه او ډېر ښکلي نتایج د موږ ماشومان ورکوي کاټلن ته چې کوم ماشومان زموږ نه ځي تاسو ته څنګه چې ما وویل په خپل سپیچ کې چې تاسو د هغې پرنسپلان نه تپوس کولی شئ زموږ قابلان ماشومان چې کوم دی د هغې ډېر زیات خوښوي او اکثر زموږ ماشومان هغه سکولونه چې کوم دی ټاپ کوي نو زه د علاقې د خپل کوی برمول د پیپل د غازي بابا د پیرنټس ته زه خواست کوم چې مهرباني وکړي زموږ سره په دې کې تعاون وکړي چې موږ په دې کلي کې یو داسې های سکولي چې هغه موږ بهترین نتایج ورکولی شو موږ په د کاټلنګ او د مردان د سکولونو د تعلیم په میدان کې مقابله کولی شو. تاسو ته پته ده پرایویټ سیکټر دی پرایویټ سیکټر کې د تعلیم چې کوم دی دا یو خاص اهمیت لري نو موږ هم دا غواړو چې بھائی زموږ په کلي کې دی په کوی برمول کې دی یو بهترین های سکولي او زموږ ماشومان دی د کاټلنګ د مردان او د نورو د دغه نه هغه لږ فلاش ځکه چې ډېره زیاته مهنګایي ده په خپله زما د کور ماشومان هغه یو 10th کې پارې شو اوس بله ماشومه ده د هغې را سره د سرمایې د وجې غم دی چې بھائی دا به زه کاټلنګ ته بوځم یا مردان ته بوځم لکه زموږ په مرده په کلي کې یو بهترین سکولي زموږ دی د بل دی زما د یو بل ملګري دی چې یو سټیپ والي او موږ به سره تعاون کوو نو چونکې هغې نه لي چونکې موږ دا سټیپ واخیستو نو زه خاص کوم تاسو ته چې موږ سره په دې کې تعاون وکړئ چې موږ د کلي په سطح یو بهترین سکول د های د لیول هغه قایم کړو او زموږ د مقاصد چې کوم دي د تعلیم په میدان کې دا کامیاب شي. مهرباني ډېره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول ستاسو د میډیا تحقیق نیوز ډېره مننه کوو چې تاسو راغلی او موږ په دې پروګرام کې شرکت وکړو. ستاسو ته معلومه ده نن د وړو د سالانه نتایجو کوم پروګرام ستاسو د وړاندې وشو او په یې کې چې کومو ماشومانو کارکردګي ښولې وه هغو ته باقاعده انعامات ورکړلی شو. نو دا دې حوالې سره مونږ نن تاسو مونږ مخکې هم کړي دي اوس بیا همدا شانتې تاسو ته رادشاه صاحب د نهم حوالې سره هم بحث وکړو. زه به تاسو ته د کوم چې د علاقې د خلکو د فایدې خبره هغه دا ده چې کوم یتیمانان ماشومان دي چې پلار یې وفاتي هغه به پاسون پبلک سکول کې مکمل مفت تعلیم حاصلوي. هغو دپاره مکمل مخکې مونږ مفت ورکړی بیا به مفت دي 10مه پورې مونږ سکول دی او د 10مه پورې مونږ ماشومانو ته مفت چې یتیمانان یې هغه مونږ ورکړو. د دې نه علاوه داسې ماشومان لکه کلی ماشومان داسې قابلان ماشومان یا د سرمایې د وجې یا د غریبۍ د وجې یا د داسې مسایلو د وجې هغو د تعلیم نه پاتې کېږي. د دې دپاره به زه 25% بلکې 50% به مونږ د هغو لپاره دغه کوو یعنې چې اوس 100 روپۍ فیس دی به مونږ له 50 روپۍ راکړي نیم په نیمه مونږ باقاعده د هغو دپاره دغه کوو بلکل داسې بلکل وسې نه کړي او قابل ماشومان او د تعلیم نه پاتې کېږي نو د هغې ذمهواري به پاسون پبلک سکول اخلي هغو ته به مونږ تعلیم ورکړو انشاءالله. ډېره مننه کور مو ودان.